زما عزتمندو حاضرینو سامعینو مسلمانانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې په هر دور کې مختلفو سازشونه دا کیږي. د نبی صلی الله علیه وسلم د دور نه راواخلې نو په هر دور کې منافقینو یهودو نصارو د الله تعالی د دین دشمنانو د اسلام او د مسلمانانو په خلاف خپل کوششونه کړي دي. د دې لپاره چې د اسلام او مسلمانان د دنیا نه ختم کړي. الله فرمایي یریدون لیطفئوا نور الله. مشرکین کفار منافقین هغه دا غواړي چې د الله پاک دا رڼا او دا چراغ د اسلام دا مړ کی او دا ختم کی. دا رنګ يهود نصارا دا د اسلام سخت دشمنانو د پخوانا او بیا خصوصا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت په 14 کال د ذوالحجې د میاشتې په آخر کې د مشرکینو د کفارو د اذیتونو تکالیفو نډیر تنگ رالو. د الله په امر باندې مدینه منوره ته هجرت شروع کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذوالحجې د میاشتې په آخر کې هجرت شروع کړي او کله چې مدینه ته ورسېدو نو د محرم میاشت راختلې و او دې ځنا د اسلامی هجری کال ابتدا وشو. هجری کال ابتدا د کم وخت نشوي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ باندې مدینه ته هجرت وکړو او د اسلامی کال شروع چې دا د محرم د میاشتې نه کیږي. لکه څنګه چې عیسوي کال داغه شروع د جنوري نه کیږي، جنوري میاشت را او عیسوي کال کې 12 میاشتې نو دغه رنګي اسلامی کال هم 12 میاشتې. محرم الحرام، سفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جماد الاولى والثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه. دا د اسلامی میاشتو نمونه دي. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. د میاشتو شمار د الله په نسبانه د الله په کتاب او لوح محفوظ کې د پخوانه 12 میاشتې دي. زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړو نو یو بل ژوندۍ شروع شو او د یو نوې دور آغاز شو. مدینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ډېرېدل، انصار او دارنګ نور صحابه کرام، تر دې پورې چې یو اسلامی سټیټ او اسلامی حکومت او خلافت قائم شو او يهود او نصارا او منافقین ذلیل شو. مشرکینم دارنګ يهوديان چې کوم سازشونه کول په مدینه کې چې کوم قبایل د يهودو، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظه چې د اسلام په خلاف باندې دي سازشونه وکړه، نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه نه داخله کوشړه، مدینه د دین صفا کړه، ختم یې کړه. لیکن د اسلام دشمنانو
کاغه يهود دي کاغه نصارا دي کاغه مشرکین دي او کاغه نور کفار دي اغي د اسلام غلبا او اسلامی حکومت او خلافت دا نشو برداشت کولی چې اسلام دې په ټوله دنیا باندې اسلامی حکومتي خو لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې مسلسل فتوحات کېدو او اسلام غلبه کولا دغه رنګ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته اگر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې دغه يهوديان او منافقینو د اسلام په خلاف مختلفه دسیسې جوړې کړې د دروغ او دعوادار د نبوت راپورته ک مسلمه الکذاب اسود عنسی او داسې نور کسان د راپورته کړ د لپاره چې اسلام او مسلمانان کمزوري کی او فتنه په مسلمانانو کې پیدا شي مختلف سازشونه د خلکو کول الله رب العزت په دې دور کې اسلام لا غلبه ورکولا بیا د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دور کې اسلامی حکومت ډېر لره پورې لاړو د روم او د کسرا حکومتونو او سلطنتونه د مسلمانانو په لاس کې راغلي او د کسرا خزانه په خوانه د کسرا بادشاہانو خزانه د مسلمانانو په لاس کې راغلي لیکن د دنیا کفار يهود او نصارا او مشرکین دا نشو برداشت کوله اغي دا سوچ کو چې دا سړی موږ د مینځ یوسو نو دا اسلامی غلبه به ختم شي او دا فتوحات په ختم شي نو دیو جن عمر رضی الله تعالی عنہ د یو مجوسی غلام په ذریعہ باندې دا یو سازش د لاندې دا کار شوی لکه سړی اسلامی تاریخ وګوري نو دا داسې اتفاقی نه دي شوی دا د یو غټ سازش د لاندې دا کارونه شوی دي عمر رضی الله تعالی عنہ د سحر په مانځ کې په خنجر باندې او تور باندې ووالو شهید کو داغه نه بعد هغه شهید شو بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور شروع شو چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور شروع شو نو دغه وخت کې يهودو سازش جوړو عبد الله ابن سبا یو يهوديو چې د یو سازش د عثمان رضی الله عنه په خلاف باندې خلکو کې شروع کړ چونکه مکه او مدینه کې د سازش نه کامیابېدو د دې وجه نه د عراق طرف تلاړو ځکه مکه او مدینه کې خو صحابه کرام ډیرو نو دغه خفیا منافقت او خلکو کې خپل زهر خورول دا نه چلیدل چې د عثمان رضی الله عنه په خلاف باندې خلک راپورته کړي نو عراق او کوفه او بصره تلاړو هغه طرف ته روخو کو هغه ځای کې خپل دعوت شروع کو او د خلکو زړونو کې دا خبره اچوله چې ګوره علي رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم زوم دی دا يهودي او د عبد الله ابن سبا او د نبی صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی او اولنی اسلام قبلونکو کې دی اولنی نوجوان دی نو خلافت او حکومت اسلامی زده حق دی دی باندې خلکو کې یو دغه جوړولا لیکن التکه د بصره حاکم عبد الله ابن عامر چې په د باندې خبر شونه دی د بصره نو شړل دی کوفه تراغه کوفه نمرو شړل شو شام تراغه شام کې د معاویه رضی الله تعالی عنہ د گورنر والی د شام د عثمان رضی الله عنه د طرف نه ناغه چې کله په د باندې پوه شو ناغه د شام نو شړل نو دا عبد الله ابن سبا چې مصر تلاو او مصر کې خپل کار او دعوت شروع کړ
دغه وخت کې د سره د تمام کفارو يهودو نصارو مشرکینو د ټولو هغه سرپرستی ته حاصله وا خوشپناهي ورته حاصله و چې دا کار کوا په مصر کې د یو تنظیم جوړ کو یو جماعت جوړ کو د عثمان رضی الله عنه په خلاف باندې او ډېر منافقین او ډېر خلک وسره شامل شو پدې هر دور کې دا خلک د موقع نه پیدا او دارنګي هغه زینو کې دوه کار به کول یو عثمان رضی الله عنه ته د مختلفو ملکونو نه خطونه را لېګل او داغه چې کوم والیانو مقرر شوه خلکو داغي په خلاف باندې به د ذهن سازي کولا چې ګوره دا او دروغ پروپاګاندا به داغي په خلاف کوله چې ستا والی دا کار کوي ستا طرف نه چې کوم گورنر دی هغه دا کوي دا د دروغ او افواهات دي منافقینو با عثمان رضی الله عنه تر رسول هغه په خپل والیانو او خپل کسانو بدګمانه کول غوښتل او دې طرف ته د عثمان رضی الله عنه په خلاف باندې یو غټه فتنه جوړه کړې و یو لخر تیار کړ د عثمان رضی الله عنه په خلاف باندې وګړه واقعه د عثمان رضی الله عنه د شهادت او داغي وجوهات او مختصر دا چې البدايه والنهايه کې حافظ عماد الدین ابن کثیر دا مختصرا دا څه ذکر کړی دا چې عثمان رضی الله عنه محاصره شو فاتلسم د ذوالحجې باندې وکور کې غیر کو دی باغیانو غیر چاپیرت ندی محاصره وکړه او 15 هجری کې دی شهید شو اتکاله حکومت عثمان رضی الله عنه کړو عثمان رضی الله عنه ډېر نرم مزاج او ډېر حیاناک انسانو د پس بیا علی رضی الله عنه خلیفہ شو اوس د منافقینو ته مقبلاس ورغلې و علی رضی الله تعالی عنہ چې خلافت سنبال کړو یو څو صحابه کرامو ته مطالبه وکړه معاویه رضی الله عنه عائشه رضی الله عنها طلحه رضی الله عنه زبیر رضی الله عنه د دې خبره چې قاتلین د عثمان چې د داغینه قصاص مطالبه وکړه دا عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم قاتلینو علی رضی الله عنه ته وایي چې دینه قصاص واخلي لیکن علی رضی الله عنه د وخت یو ډېر لوی مشکل سره مخامخ وو زګه د باغیانو او د منافقینو د سلورو طرفو نه دی قابض او د علی رضی الله عنه په فوج کې داخل شیو نو علی رضی الله عنه دغه وخت د دې خلاف کاروایی خو لره خبره و د دې خلاف خبره هم نشو دا یو مشکل کې او حال تک نور صحابه کرام وخت چې دا خلق قوی نشي او د دین انتقام واغستل دا تاریخ اسلامی دیو جن بیانېږي چې بعض خلق د صحابه کرامو په باره کې د نیکانو خلق مبارک یو غلطه پروپاګاندا کوي د شیعاګانو او د غیر مسلمه خلقو د تاریخونو نه متاثر شي نو بیا په صحابه کرامو بدګماني کوي د صحابه کرامو مبارک په الله پاک فرمایي لسته شوی آیات کې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم محمد صلی الله علیه وسلم او داغه ملګری د کافرانو مقابله کې سختی او خپل منس کې نرم دي رحم والا دي خپل منس کې رحم کوي په یو بل باندې الله پاک د دې صحابه په صفت کې فرمایي فالف بین قلوبهم الله پاک د دې زړونو په منس کې محبت اچولیو او سورۃ آل عمران کې والف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا الله پاک تاسو د زړونو په منځ کې یو بل سره الفت او محبت پیدا کړو نو د الله د احسان او نعمت د وجه تاسو د یو بل رونو ګرځي نو صحابو کې وقوت او صحابو کې یو بل سره رحم او ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صحابه د ایثار په اعلی مرتبه باندې فایزو
یو بل سره د هغې د ایثار واقعات ډېر زیات د همدردۍ د رحم د ورورولۍ چې د هجرت په موقع کې د انصار او د مهاجرینو واقعات موږ او تاسو اورو. زما عزتمندو دا تاریخ په دې وجه بیانېږي مختصر چې زمونږ د خپلو اسلافو باره کې څوک بدګمانه نه کړي. نو دغه رنګې دا معمولي غونته اختلاف د اجتهاد په بنیاد باندې د صحابو په دور کې د علي رضی الله عنه په دور خلافت کې راغی. معاویه رضی الله عنه، عائشه رضی الله عنها او بعض نور صحابه کرامو د علي رضی الله عنه نه مطالبه کوله چې قاتلین د عثمان رضی الله عنه چې چا مظلومانه په ظلم سره شهید کړي دي نو هغې نه انتقام واخلي، قصاص یې. هغه ورته دی چې زه معذور یم، ځکه دې وخت کې یو ډېر لوی مشکل دی، د هغې نه انتقام اخیستل زما په وس او طاقت کې نشته. په دې کې د دې منځ کې مذاکرات روان وو. تاریخ لیکي چې دی په دې باندې متفق شو چې دی د معاویه رضی الله عنه د علي رضی الله عنه سره بیعت کول غوښتل، عائشه رضی الله عنها او دارنګې طلحه رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه. لیکن دغه باغیان څه کسان د عائشه رضی الله عنها او د دې صحابو په ډله کې شامل شو. دا هغه کسانو چې يهودي ایجنټ عبد الله ابن سبا جوړ کړو، ټریننګ کړو، او دا منافقین. یو ډله د علي رضی الله عنه په جماعت کې خو مخکې داخل شوی او د دواړو طرفونو جنگ شروع شو، هغه طرف نم دې طرف نم. هغه د باغیانو شور جوړ کو چې د عائشه رضی الله عنها چې کوم ملګری دي او دې صحابو سره هغه په دې علي رضی الله عنه د دې په ملګرو حمله وکړه او د عائشه رضی الله عنها په سب کې دا چغه والے چې علي رضی الله عنه په زمون په دې سب حمله اور دي. نو دې وجنه یو جنگ جمل هغه چې شو هغه د منافقینو د وجنه صحابه کرامو پاغي کې سند اغشت. علي رضی الله عنه دا غینه بری، عائشه رضی الله عنها دا غینه بری وا. دا غینه بعد ګوره دا کارونه دی يهوديانو ولې کول دی، خو مخکې یو اسلامي سټیټ او اسلامی حکومت لیدلې چې ټوله دنیا باندې اوس حاوی دی او ټوله دنیا ته اسلام خور شو. نو دا یې غوښته چې د اسلام بالادستی ختمه کی او مسلمانان په خپل مابین کې جنگونو کې واچي، اختلافات پیدا کی او مسلمانان کمزوري او دې کې سنا ساغي کامیاب. دغه يهوديان او منافقین په دې د سیسو کې سنا سره کامیاب. بیا دغه رنګي جنگ سفینم په دې باغیانو جوړ کړي. هم دغه منافقینو د عبد الله ابن سبا پیداوار د يهودو اغي دا وخت چې د مسلمانانو اتحاد لیدو چې منصوبه جوړیږي او د علي صاحب پلاس بیعت کول غواړي، نو دې جنگ له نورم تیزی ورکړه او د مسلمانانو په منځ کې ډېر فسادات پیدا کړل. زما عزتمندو عرض می داو چې هر دور کې منافقین د اسلام او د مسلمانانو په خلاف سازشونه جوړي. بیا دغه باغیان دغه د عبد الله ابن سبا يهودي ډله دي د علي صاحب سره هم مخلص نو. هم دې کسانو څخه خوارج عبدالرحمن ابن ملجم وغیرہ برابر کو سره د خپل ملګرو په علي رضی الله عنه باندې حمله وکړه او دارنګ مسجد کې سحر مانځه تراوتو شهید. هم دې باغیانو خوارج او په دغه شپه باندې په معاویه رضی الله عنه هم دې کسانو حمله کړو، هغه ته الله بچ کړو. د علي رضی الله عنه د شهادت نه په 19 رمضان دی شهید شوی. داغه د شهادت نه بعد معاویه رضی الله تعالی عنہ د شام گورنرو او د علي سے په ځای باندې داغه زوی حسن رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو. حسن رضی الله عنه ډیر خيارو، هغه پوښتنه چې دا منافقین او دا يهود دا د سیسې جوړي او د مسلمانانو اتحاد ته نقصان رسي او مسلمانان کمزوري کوي. ناغه معاویه رضی الله عنه سره صلح وکړه او معاویه رضی الله عنه سره صلح نه بلکې بیعت و سره وکړه چې ته د مسلمانانو امیر
او مونږ ته تسلیم مونږ ته تسلیم هغه حسن ابن علي چې نبی صلی الله علیه وسلم داغه مبارک ویلو ابني هذا سید زما دا نوسه دا یو سردار دی لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين امید دې چې الله تعالی د په ذریعہ باندې د مسلمانانو د یو دوه ډلو په منځ کې به اتحاد او یووالي پیدا کړي دا پیشنګوی ورکړی او د حسن رضی الله عنه په صلح سره بیا په امت مسلمه کې وحدت پیدا شو هغه اختلافات ختم شو دغه يهود نصارا هغه د خپل سازشونو نه منې کېدل معاویه رضی الله تعالی عنہ ټولو قبول کړو چې دا د مسلمانانو خلیفہ دی شل کاله د شام والی پاتې شوی دی او شل کاله د مسلمانانو خلیفۃ المسلمین پاتې شوی دی او پدې کې باغیان منافقین دا خپل سازشونو ته نه دی پرېښود بلکې دې کې د اسلام فتوحات او غلبې ډېرې زیاتې شوې بیا شپږمه هجری کې څلورم رجب باندې معاویه رضی الله عنه داغه وفات شو هغه انتقال شو د معاویه رضی الله عنه د وفات نه بعد دا غزوه یزید ابن معاویه هغه خلیفہ شو شپږمه هجری کې د رجب په میاشت کې هغه خلیفہ شو د مسلمانانو او سلور شپږمه هجری کې بیا یزید ابن معاویه وفات شوی درې کاله شپږ میاشتې د خلیفہ پاتې شوی ربیع الاول کې دی بیا وفات شوی او د یزید ابن معاویه سره اکثر صحابه کرامو بیعت کړو صحابه کرام هغه پوهه خلک او خيار خلک هغه بغاوت نه غوښتو ځکه د حاکم وقت نه خروج او بغاوت او اسلامی بادشاہ نه دا درست نه دی اسلام کې نبی صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو دینه منع کړو چې د اسلامی خلیفہ او بادشاہ نه بغاوت دا د خوارج او باغیانو خلکو کار نو اکثر صحابه کرامو د یزید بن معاویه سره بیعت لیکن دغه وخت منافقینو ته یو بل مقبل اسرار د عبد الله ابن سبا چکم ملګریو الته کې حسین رضی الله عنه هغه ولیدو چې د یزید سره بیعت نه کړو نو بس دا خطونه هغه را لګل حسین رضی الله تعالی عنہ ته او د وفادار اظهار وسره کو حافظ معز الدین ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې د 500 نه زیات خطونه البدایه والنهایه کې لیکي چې د عراق والا او کوفه والا حسین رضی الله عنه تراولېګل چې دل تراشه مونږ د سره یو ځکیږو او ستا په لاس باندې بیعت کوو جلیل القدر صحابه کرامو اول دا حسین رضی الله تعالی عنہ رور محمد ابن حنفیه هغه د منع کړو چې د مدینې نه مکې ته مزه ځکه بیا ته کوفه ته ځي او دا خلک وفادار نه دي ته وګوره خارونو کې وګرځي چې زیات خلک اکثر خلک ته باندې متفقي نبی ته د خلافت اعلان کول شي او کو څه خلک هغه سره یزید ابن معاویه باندې خوشاله او سپتا باندې نبی اعلان د خلافت مکوا ځکه دی کې مسلمانانو کې بغاوت پیدا کیږي او مسلمانانو اتحاد ته نقصان دی دا مکوا نو د دې خاتونو نه بعد د خپل ترزوی مسلم ابن عقیل چې دی دا کوفی طرف ته عراق طرف ته ولېګل مسلم ابن عقیل الته کې بیا خلق را جمع کېدل د عراق والا خلق چې دا د امام حسین قاصد دی رضی الله عنه د سره بیعت کول او ډېر خلق وسر راجم شو په دې بیعت کې کله چې عبید الله ابن زیاد تا چې کم د عراق والی هغه ته پته ولګي د یزید د طرف نه چې دا اوس بغاوت کیږي ناغه خلاف د دې کاروایی شروع او دی یو ځکه محاصره کړ بیا دغه کوفه والا خلق د سار نه تر ماخامه پورې ټول دنه تخدید دي یوازې چې کله دی گرفتاریدو مسلم ابن عقیل دې یک یوازې
نو عبید الله ابن زیاد دا ډیر یو ظالم سړی و. د په امر باندې حسین رضی الله عنه شهید شوی. د مسلم ابن عقیل وجلو هغه ورته زه یو خط لیکم مال اجازه راکا. خط دالیکم علی رضی الله عنه ته خط کې دالیکل البدایه والنهایه کې حافظ عماد الدین ابن کثیر لیکلی دي. امام ابن تیمیه مجموع الفتاوی کې لیکلی دي. خط کې وته لیکلیو دا خط خلاصه دا چې کوفی طرف ته عراق طرف ته مرازه دا خلق غدار دي دوکباز دي ما سره هم دوکاو کړ. زه یوازې پرې خودم او دی په خپل لوز او قول برابر نه دي لہذا واپس شه مدینه ته. ولیکن دا وختو چې حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ سره د خپل بچو او سره د زنانو را روان شو او په دویم محرم بیا دی کربلا ته رسیدلی. دویم محرم دوی شورزه سفر دی د مکې نه کړو په خانو باندې. کربلا چې دا د مکې نه 1450 کیلومتره لري ده. دغه وخت کې چې حسین رضی الله عنه منظر ولید مورخین ذکر کوي هغه واپس راتلل غوښتل چې زه خروج نه کوم لیکن دې منافقین دین را پرخا. آخر دا چې کله واقع د کربلا رااله او دی په دې ورځ باندې شهیدان کېدل دینه ګیرو اچول شو او دغه غدارین چې کم د کوفه والا خلکو د عراق والا خلکو دا ټول ته تخکدل پشاش. د سره د خپل اهل بیت او بچو زنانو سره په میدان د کربلا کې یوازې پرېخو. دا حسین رضی الله عنه خور ام کلثوم خطبه کې رستو بیا ویلو چې الله دې کوفه والا هلاک کی زما رور سره دی غداری کړي دی وجلې. د حسین رضی الله عنه زوی امام زین العابدین په خپل خطبه کې وی چې زما والد ته چې چا خاتون لیکلي دی او راوسته دی به غداری کړي دا نو د شهادت داغي د وجه نشوي. دا داغي خپل یعنی خپل اقوال د خپل بچو دارنګ درونو چې دا کوفه والا وجلې. صحیح بخاری کی راضی عبد الله ابن عمر فرمایي چې حسین رضی الله عنه یزید نه دی وجلې دا کوفه والا وجلې دی عراق والا وجلې دی. او دارنګه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مسند احمد کی روایت راضی چې هغه دا فرمایل چې یزید دې نه دی وجلې بلکې دا د عراق او د کوفه خلکو د سره غداری کړي. چونکه د ملک د شیعو تاریخ ډیر چلیږي. نو شیعه خو بیا معاویه رضی الله عنه پسې ډیر کنزل کوي او بیا د غزوی یزید پسې دا ټیک ته چې دا نقصان شوه دی. د یزید په دور خلافت کې مړ شوی دی شهید شوی دی او د حسین رضی الله عنه په شهادت باندې هر مسلمان خپه دی چې اسلام او مسلمانی پکې وي ځکه د الله د نبی نوسه د جنت د نوجوانانو سردار اوچت مقام والا او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د نوسه ما ته محبوب دی او چا چې د سره محبت وکړه هغه ما سره محبت وکړه او چا چې د سره بغض او نفرت وکړه هغه ما سره بغض او نفرت وکړه. زما عزتمندو عبد الله ابن زیاد دا یو ظالم سړیو دا یو کمانډر په دغه ځای کې شمر زلجوش نه ورتوي چې هغه په نيزه باندې دیشته دي او د سورلې نه غورځیدلې دي. دغه وخت کې دې شهید شوی داغه د لاس. بیا دې کې بعض خلکو ډېر غلو کړي دروغ ډېر ویلي. تاریخ کې ګوري ډېر دروغ ګټ شوی دي په هر یو تاریخ باندې باور نه کې بلکې دا بتلې چې اسمان نبی نه راسه دي او هر کانی د لاندې به وینه و په دې ورځ باندې قدرتی طور سره دا ټول دروغ او بی بنیاد خبرې. د الله د نبی زوی ابراهیم وفات شوی دی نور تندر نیولې او په غورس خلکو وی دا د ابراهیم د مرګ د وجه نه د انور خپه دی ځکه تندر نیولې. نبی صلی الله علیه وسلم متو فرمایل دا عقیده مساته نور اوس پرمه د الله د نخو نه یو نخه ده
دا د چا د مرګ د وجنه نه خړیږي او نه دا چې کم دی د چا د پیدایش د وجنه خړیږي او سپینیږي دا چا سره تعلق نه لري دا د الله په امر باندې کیږي دا خبره تاریخ کې خلکو د ځان بیا ورننېستي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه مجموع الفتاوی کې وایي د یزید په دور کې غټ امور رااله یو پکې دا راغی چې حسین رضی الله عنه پکې شهید شو ولم یامر بقتل الحسین یزید د حسین رضی الله عنه په قتل باندې چاته امر نه دی کړی حافظ عماد الدین ابن کثیر البدایه والنهایه ولسم جلد کې وایي چې قتل د حسین رضی الله عنه داغه د اصحاب داسې واقعه وا چې سترګې په هغه وخت کې د ټولو مسلمانانو جړېدلې او په خپل چې وکړه یزید ته د خبر ورورسېدو دمعت عیناه داغه د سترګو له مخ کې روانه شو او وی چې قد كنت ارضى من طاعتكم بدون قتل حسين اے ظالمانو زه په دې راضی نوم چې تاسو حسین رضی الله عنه قتل کړئ او دا یو تاریخي بدنامي وتړي او به پر مې لعن الله ابن مرجانه عبید الله ابن زیاد باندې الله لعنت وکي دا په خپل د یزید دخلي الفاظ او په صحیح سند سره تاریخ لیکلي او باقاعده اهل بیت سره غمخواري وکړه درې ورځې خفغان اظهار وکړو زما عزتمندو نو د کفارو د تاریخ نه د شیعاګانو د تاریخ نه د غیر مسلم خلکو د تاریخ نه متاثر کېدل پکار نه دي ما د واقع ټول لوباب تاسو ته بیان کو دی وجنا چې ډېر مقررین ډېر خطیبان ډېر کتابونه هغه په دې تاریخ کې غلو کوي او د خلکو په زړونو کې د صحابه او د تابعینو او د نیکانو خلکو په زړونو کې وسوسه ورچي حالان کې د اول نه دا فتنه چا جوړه کړې و عبد الله ابن سبا يهودي د عثمان رضی الله عنه شهادت داغه د وجه نشوي داغه ټولي وجلې دي علي رضی الله عنه دغه يهودو وجلې دي د دې يهوديانو د سازش د وجه نه د عبد الله ابن سبا يهودي چې کم لخرې وي منافقین او غداران اغي وجلې دي عمر رضی الله عنه دي شهید کړي دي او معاویه رضی الله عنه باندې دي حمله کړې دي جنگ جمل د دې وجه نشوي دي جنگ صفین دغه منافقینو د وجه نشوي دي صحابه کرامو دا جنگونه خپل مابین کې نه دي کړي داغي خپل او داغي توري د یو بل د وینو نه پاکي وي دارنګ د امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت دام د عبد الله ابن سبا يهودي چې کوم ډله په عراق کې او کوفه کې وا اغي دی راو غوښتو او موقع نه پیدا واغستا چراشه دی بدل تو جنگونو دی که شهید شي د شهادت نه بعد با خلق راپورته شي او د یزید تخته بولټه کی او دارنګ حکومت اسلامی به ختم شي او د دې وجنه د يهودو او د مشرکین غلبه به بیا راشي اغي اسلامی حکومت ختمول غوښتل زما عزتمندو صحیح تاریخ د اسلام ته رجوع وکړ رب العالمین د صحابه او د نیکانو خلکو بارکه داو چې داغه زونو کې یو بل سره محبت ته هغه یو بل نقد لید یو بل خلاف خبره نه کوي دا کارونه چې کړی مینس کې منافقین او باغیانو کړی دي او يهود نسوارا اوسم د سیسي جوړي د مسلمانانو ملکونو کې د مسلمانانو د حکامو په خلاف باندې ډلې جوړي مختلف تنظیمونه جوړي راپورته کوي او دی وجنه چې اسلامي ملک د مسلمانانو په ملک بغاوت جوړ کی او د مسلمانانو حکومتونه نیستو نابود کی ختمه کی ورشو ګورا لیبیا کې سوک عراق کې سوک شام کې سوک اسلامی د مسلمانانو هغه ټول نقصان مسلمانانو ته ورسېږي هر ځای کې دا د يهودو نسوارو د سلسله ځان په دې باندې خبرول پکار دي اسلام موږ ته د خروج او د بغاوت د حاکم وقت د مسلمان نه بغاوت د دې امر نه راکړي دا د سیسي د دي نو زما عزتمندو خپل اسلامی تاریخ مطالعه کول پکار دي ځان خبرول پکار دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين